علیکم قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره قاضي مامین افریدي چې کوم جماعت اسلامي سینیر رهنما دی هغه سره خبرې اترې کوو پیرو کې چې کوم سچویشن روان دی او خلک کاډیم کوي په ډېر بوره حالت دی دا باره کې تو څه نظر دی؟ داسې عجیبه غونډه کې د جنگ ماحول جوړ دی لکه څنګه په فلسطین کې لکه څنګه به مخکې په د نورو ملکونو کې د همغسې یو سماد او یو ماحول جوړ دی. میدان د خلکو په اوله بدایت ته وایم چې خلک ډېر د ستونزو او د مشکلاتو د وجې نه هغه دومره هغه نه لري چې هغه د هغو ځای نه کډې راوکړي. هغه مجبور دي هغو سره د کور د پوره د ګوډي د پوره کرایې نشته د هغو سره دلته په پېښور کې یا په بوډا کې د اوسېدو دپاره هغو دومره ګنجایش نشته دومره وس یې نشته. بس وي کومو خلکو پوهېږي دا چې زه دغه ځای نه ووځم بل ځای کې وخت تېرولی شم خرچې برداشت کولی شم کور نیولی شم نو خلک وختي راوتي دي خلک روان دي. نو موږ د میدان د خلکو سره باقاعده په دغه غام کې په دغه خبره کې شریک یو موږ ته خلاص نه یو. اسلام موږ له دغه خبرې درس ورکوي چې په مشرق کې یو ته ناست یو په مغرب کې یو کس په تکلیف کې وي د هغه په غم باندې به غمجن کېږي او که غم او درد لرې کولی شي نو هغې لپاره به کردار هم ادا کوي. نو میدان خو د موږ وجود دی میدان کې خو د موږ خپلې رشتې دي خپله وینه ده خپل قوم هم پروت دی. نو موږ انشاءالله په دغه غم کې به انشاءالله په هره طریقه چې وي د دغه دهشتګردۍ د دغو جنګ چې کوم روان دی د دغه لرې کېدو لپاره به انشاءالله د موږ هر قسمه ممکن مدد وي او انشاءالله د دغه به موږ مخنیوی هم کوو. کې دا دی چې موږ خو غرض او مقصد دی چې موږ د مسلو حل راووځي. موږ نه غواړو دا چې په چوک باندې ناست وو جړو کوو فریاد کوو. موږ نه غواړو دا چې دغه نم قوم روان کړی وي کاروبار یې بند وي کوله کې بچي ته پوتې وي هغه د میدان طرف له مارچ کوي. موږ خو غواړو دا چې امن راشي که هغه په مذاکراتو وي که په خبرو باندې وي نو موږ صرف مقصد او غرض په دا پیرو بلکې بل طرف له که تاسې وګورو موږ هر کله او هر ځل په حکومت باندې په پوج باندې په ادارو باندې اعتماد کړی دی. یو که موږ له یوه خبره کړې وه چې یاره داسې به کوو نو موږ به تیار ناست وو چې بالکل دا خو موږ نه غواړو چې موږ دلته انتشار جوړ کړو دلته موږ احتجاجونه وکړو. خو د بدقسمتۍ نه موږ داسې مذاکرات هم کړي دي چې مړی بیرته پروت و مذاکرات پې هم وکړ چې آینده به شي داسې ټارګټ کیلینګ بیا نه کېږي او نه به داسې څوک مري. خو ګنټه بعد موږ کتلي چې بله جنازه یې راته تیاره کړې ده. جنازه پسې جنازه وي جنازه پسې جنازه تکلیف پسې تکلیف دی په دماکه پسې دماکه شوې ده. دا د موږ سره دروغ کوي لګیا وي خو موږ ځان له یو امید کسو چې امید ده چې دو ځلې په دغو خلکو کې دومره د انسانیت و د قوم دا غم به په ذهن کې کوشوي چې مشکلات به بیا نه جوړیږي. موږ هغه مارچ اعلان کړی و په مارچ کې ټولو پرېدی بلکې ټول خیبر ټول پښتون دغه له تیارو چې دا جنګ د بند کړی شي موږ به انشاءالله دغه پوره کردار ادا کوو. خو دلته کمشنر پېښور د میدان نه سیاسي خلک هم راغل قومي هم راغل چې ټول قوم پېژني او دلته کېناسته چې موږ جرګه کوو مارچ له ضرورت نشته. نو موږ ورته ویل چې ټیک ته مارچ خو څه موږ دغې لپاره نه کوو چې موږ سیاسي سکورینګ کوو ته تکلیف دی مړي دي وینې روانې دي خلکو کورونه ویران دي په زورونه ویران دي موږ څه مارچ ضروري نه ګڼلو موږ خپل مقصد د حصول دپاره دا کار کولو. کمشنر پېښور وعده وکړه چې زه به تاسې د حکومتي چارواکو سره د کم اسټبلیشمنټ یا کم انټلیجنس ادارې یا د کم پوج د دغو خلکو سره به تاسې یو بیټک وکړو پکې به خبرې وکړو تاسې چې کم جایز مطالبات وي به ومنل شي. خو تاسې وکتل چې بیا هم د موږ سره یو دوکه وکړه د موږ سره یې بیا هم یو قسم لا د موږ په قوم په سترګو کې خورې ور واچولې. یو ډیمانډ دی یک یوه مطالبه ده چې دلته د امن وي ډېر په امن دی وي مستقل امن دی وي دلته د وینو کاروبار مزید نه کیږي. نو بېګا باقاعده پریس کانفرنس شوی او انشاءالله د عملي کېدو لپاره به موږ په ګراوند باندې موجود د امن د موږ مشترکه مسله ده او بلکې الله رب العزت هم موږ له دا وایي چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا دا د الله فرمان دی. نو موږ چې په یوه پلیټفارم شو کله که نه نو موږ به ټولې مسلې حل کېږي. موږ که اوس د بجلۍ چغې وهو دا د امن سره تړلې ده نن که موږ د روډ خبره کوو دا د امن سره تړلې ده نن که موږ د تعلیم خبره کوو دا د امن سره تړلې ده. په کومه سوسایټۍ کې په کومه ریاست کې په کوم ملک کې چې امن وي هغه بیا د ترقۍ هېڅوک ته نشي رسولی بیا ترقي وي. او دلته موږ امن له پرېږدي نه نو ما د خیبر خلکو له په خصوصي توګه باندې دا یو پیغام دی یو ریکویسټ دی ورته که دو ننوتې ورته وایي او که هر څه ورته وایي دا یو سوال ورته کوو چې په پارټو کې ما تقسیمېږو په قومونو کې ما تقسیمېږو موږ یو وجود یو یو ملوکا یو مشکل دی یو وطن دی. کله هم چې در باندې غږ وکړو ملاتړ وکړو د دغې ظلم خلاف ودرېږو د هر سړي سره ودرېږو کم سړی چې د وطن خبره کوي کم سړی چې د امن خبره کوي دغه ملګرتیا وکړو نو انشاءالله د مشکل او د تکلیف د مستقل توګه باندې انشاءالله دغه علاقې نه به دا به د امني وځي. نو ټول خبر د یک اوس شي موږ خپل ځانونه ورته وقف کړي ولاړ یو ته
ان شاء الله چې ستونزه وي مشکلات موږ بیا اوس چې ته موږ به خبره کوو په نره به کوو په جرأت سره به کوو په بهادرۍ سره به کوو او خلکو لا چې خلکو سر ټیټ نیولای موږ به ته وچت وي ان شاء الله او په کم ځای کې چې خلک ګونګیون ولته به موږ ان شاء الله خبره کوو نو کوم له دا پیغام ورکوي چې په یو اوسو او ودرې کوو د امن لپاره یو وجود شو ان شاء الله دا مشکل او تکلیف په ختم شي ډېره مننه که درمنو کتونکو قاضي مؤمن افریدي سره خبره ترې وشوې انشاءالله بیا به ملاقات کېږي تر هغه دمه الله پامان